غش عمل کو کوم تاسو ناس خبره کو کوم تاسو ادب غش بیان او کوم خام بیان کی دا ټول د سره بعد فکر په دنیا باندې خبره کی دا چې موږ تاسو بیا دې نه موږ خپل بشتراوالو سره په اړه شو او شبي جمعې په اړه شو د دې نه موږ تاسو مرکز ته خدمت په اړه شو بیا تشکیل وګورو سلوخت ورځو چې تشکیل وګورو شو د کال څونه موږ تاسو تشکیل کوو دا ټول تشکیلونه دام د فکر په بنیاد باندې دا سره سیر تفریح په بنیاد باندې نه دي عادت سره بل څه غرض په بنیاد نه دی بګدا یو عظیم فکر دی چې دا غي کړی هغه فکر سره چې هغه انبیاء علیهم السلام فکر دی او هغه څه فکر دی پیغمبران علیهم السلام فکر تو هغه دا فکر چې ټول انسانیت هغه د جهنم نه بچي او جنت لور ورجو شي دا ټول انبیاء علیهم السلام فکر انبیاء علیهم السلام چې هغه ذاتی عملونه هغه دومره دي چې هغه د غرونو په مقدار دي منځونه ذکرونه جهادونه څنګه دا ځان ته سوچ کوو یو پیغمبر سیرت منغو یا هغه عمل منغو تاسو ګورو او مخه پیغمبرانو پورا سیرت منغو د مخه نه پروتو نبی کریم صلی الله علیه وسلم جون خو زموږ تاسو ټول د الف نوات یا پر د مخه ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا الله په دغه امت ورکړه د صحابه الله په غلو ورکړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو سنت او یو ادا محفوظه ده لکه فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره وبانه غس کړی هغه مقدار مت کتابونو پروت ده په څومره وبانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم غسل کړی هغه مقدار مت نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیث کې هغه پروت ده چې داغه د وبو داسه وبو داغه مقدار د غسل د وبو مقدار چې دومره په پیغمبر هغه هر عمل محفوظ دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سفر چې هغه یو ځای نه بل سفر کړی د مکې نه مدینه دا داغه په کم پړاو باندې ډیر شوی په کم پړاو باندې هغه ځان شپه دی راغله په کم پړاو باندې هغه مونږ کړی په کم پړاو باندې هغه یعنی دمه آرام کړی یا او داس بات کړی یا او داس کړی یا مونږ کړی دا ټول اداګانې موږ تاسو پرتی دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخره دا هغه ذاتی اعمال دي یعنی عبادت دي بندگی ده هغه د غون نوم لوی ده د هر نبی چې کوم عمل هغه د غون لوی لیکن نبی چې هغه دغه ذاتی عمل لپاره نه راغلی چې هغه بس ذاتی عمل کوي کله ذاتی عمل لپاره راغلی هر نبی په خپل ناسو او بس ذکر اذکار تلاوت او چې څو اعمال یې کول او په دغه ذاتی اعمال باندې انبیاء علیهم السلام سره چې دښمنی نه کوله لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه نبوت نمخ کې تلويخ کلمه کلمه کې وسیږي نو په دغه ځوان کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه چم دښمنی کوله حال نه غواړو په دې باندې نو داو به شي د کومه ګمارګر نو لیکن هغه د خلق صادق او امین او دوی او د ډېر صفاتونو مالک او دوی لیکن چې کله هغه دا خبره شروع کړه چې ایو الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا چې تاسو دا کلمه وایي تاسو کامیاب شئ دنیا کې هم کامیاب شئ آخرت هم کامیاب شئ دغه کلمه تاسو خیمه چې دا کلمه تاسو وایي نو عرب به سره تابع شي عجم به سره تابع شي نو کله هغه دا خبره شروع کړه په خبره باندې دا غسر خلکو دښمنی شروع کړه د هر نبی سره دښمنی شو دا دعوت په خبره باندې شو دا په ذاتی معنی باندې یا دا په معاملې باندې چې دښمن ځان نه لګړي خو په دعوت په خبره باندې چې تمنګ دې خبره درابلې چې یو الله دې اجعل اله واحده ته یو معبود دې یو اله دې دا خبره زموږ ذهن کې نه راځي ته چې ټول کانو یو الله کې دا زموږ خبره زموږ ذهن نه راځي ته چې دوباره ژوندون دې حشر دې نشر دې بیا جنت او دوزخ دې دا زموږ ذهن نه راځي ان یا الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن مبعوثین چې بس موږ تاسو په دنیا کې به ژوندۍ کیږو او بیا خپل هیڅ نشته نو په دې خبرو باندې د پیغمبر سره دښمنی و او د دې خبرو لپاره هر پیغمبر راغلی د دې فکر لپاره هر پیغمبر راغلی چې یو انسان هغه کلمه وونکي جوړ شي یو انسان چې هغه د جهنم نه بچي او جنت زواله جوړ شي نو دا فکر د ټول انبیاء علیهم السلام او دا فکر د خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم فکر چې په دغه بنیاد باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه شپه ورځ هغه ځامن وکړو او دغه فکر چې هغه کې موږ تاسو ته دا امت په دې کې الله پاک دا شریک کړي دا ته الله به مرګره کړي چې د دې امت هم دغه فکر دا بل نبی دنیا ته نازي نو دا امت به هغه سره په دې فکر کې شریک وځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذاتي اعمالو کې
په عبادتونو کې په معاملاتو کې په معاشره کې داغه تابعداري کول داغه پیروي کول داغه په نقش قدم باندې په دې باندې هر سره پیږي یو انسان دې هغه چې صحابه پاسي او د خوب نه په سنت طریقه باندې راپاسي او دا دعا وایي الحمدلله الذي احيانا بعد ما ماتنا ولئن نشور او بیا چې او په خاطر غزا دوسو کې بیا منځو کې بیا کېږي د اشراق په ذکر او اذکارو کې د اشراق منځو کې بیا لاړ شي خپل معاملې کوي په سنت طریقې باندې کوي بیا د هر یو مانځه پابندي ساتي ماستون شي ما خام شي بیا کوته راشي بیا په سنت طریقې باندې ودر شي دغه خلاص کار په سنت طریقې باندې کوي د شپې راپاس تهجد کوي دا ټول اعمال کوي نو ټول هغه ته خساره دي عادت پیغمبر صلی الله علیه وسلم متبع دي دا په سنت باندې روان دي او د خپل اعمال د سنت طریقې مطابق کوي او هر یو څه ته خوي او هر یو انسان ته توجه بس دا ښکار دی لیکن دا خبره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوم کار د بار راغله اوس هغه کار کې داغه تابعداري کوله داغه نقصان مطلب دا د عام خلکو په ذهن کې نه راځي بلکې ډېر علماء په ذهن کې نه راځي چې کوم کار د بار پیغمبر راغله د کوم کار د پاره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم आवाज وکړ کړ دې په کوم کار باندې هغه د تکلیف رسیدل هغه د دوک رسیدل ها دا قدمونو باندې ویني بدللی طائف کې هغه 100 میل پر فاصله شوه صفا مراد خدل له الته आवाज کړ دې چې تاسو ټول لا خلق لا اله الا الله او د کامیاب شي نو خلک د تخدل او ابو لهب او تاسو نو دعای شر کړي خیر ته کړی چې الله پاک تعالی کې دامن دې پر راځم کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه د میلو کې په بازارونو کې هغه خلق ته ودرېدل یوې خیمه ته هغه आवाज کړ دې چې تاسو دا کلمه وایئ چې لا اله الا الله تاسو به کامیاب شئ نو دغه فکر کول په دغه فکر باندې عمل کول د دې لپاره وتل د دې لپاره محنت او قرباني کول دا د عام خلکو ذهن کې ناراضي بګما تاسو د خاص خلکو ذهن کې ناراضي خدا امت چې ممتاز دی نو دا په دې خبره ممتاز دی چې دا په دغه فکر کوي د نبی چې کوم فکر هغه فکر باندې د دې امتي د نبی چې کوم عمل هغه عمل به د امتي دا امت به هغه عمل کوي کوم عمل چې هغه کوي چې هغه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ولیکي هغه د دعوت ولیکي هغه د تبلیغ ولیکي ا دې امت الله پاک دا امتیازي شان ورکړي چې کنتم خیر امه اخرج للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر تاسو بهترین امت غوړه امت د دې خبره د تاسو سره وسیله شوی چې تاسو به امر بالمعروف او نهي عن المنکر وکړئ د دې لپاره تاسو راوستل شوی تاسو د دې لپاره څنګه شوی ادا امت په دې خبره باندې ممتاز امت ده د صحابه سره زموږ اساس مخده ده دا کار امت په ذمہ باندې نه او امت د دې کار ذمہوار نه وي صحابه ولادونو قرباني نه ورکړي بس هغه ایمان اورو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحبت هغه ته حاصلو چې فرمایي چې ټول امت اولیاء نیکان بزرگان راغون شي د یو ادنا صحابي مقام ته نه رسي یو عالمنا عبد الله بن مبارک رحمه الله چاته پوس کړل چې عمر بن عبد العزيز رحمت الله علیه بهتر دی که معاویه رضی الله عنه بهتر دی معاویه صحابي دی ابو سفیان زوی دی کاتب وحی دی او امیر المؤمنین دی چې هغه شل کاله هغه په شام باندې گورنری ګرځا او بیا شل کاله هغه خلافت کړی په ټول اسلامي دنیا باندې چې دا تاسو خو د عمر بن عبد العزيز رحمت الله علیه عمر بن عبد العزيز چې دا تابعی دی مشهور عادل بادشاہ ته شوه په هغه خلافت کې د نیم کاله دو کاله خوښه هغه په خلافت راشده کې تابعی هغه د عادل انصاف والا شخصیت ته شوه دی لوی مناقب والا دی لیکن عبد الله بن مبارک رحمت الله علیه نه تاسو شو هغه استغفار وی چې د صحابي او غیر صحابي څنګه برابر دي او قسم وګړلکا دا عمر بن عبد العزيز رحمت الله عليه طول نیکیان راجم شي د معاویه رضی الله تعالی عنہ کوم اسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مرګتیا کې چې په هغه غزا کړی دا هغه د سپېغمو هغه دوری د نرسي سبحان الله دومره مقام د صحابي دومره مقام چې څه حاصلې هغه به ځکه کینی ولنه او مکه کې ولنه کینی هغه مدینه کې ولنه کینی هغه خپل کور کې ولنه کینی لیکن هغه په ټول دنیا کې دا تشکیل کیږي دا ولې ځکه د امت ته دا یو عظیمه ذمہواری ولا شو صحابه دا ذمہواری په جندلې و د
د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژوند کې هر صحابي قرباني ورکړې ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند وروسته بیا صحابه په ټول دنیا کې منتشر شوي دي په ټول دنیا کې خپاره شوي دي په یو ځای باندې قانون باندې شوي نن چې څومره دنیا د دین سره دلته یا مسلمانان دي یا کلمه او یا قرآن او حدیث موجود دي دا د صحابه قربانیان دي دا هم محنت دي